رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو د مؤمن بنده د شومتوب لپاره دغه کافی خبره ده چې هغه په وړاندې د ما نامه مبارکه واغستلی شي هغه په ما باندې درود ونیوي نو دنه شوم سړی بل نشته دی. مطلب د خبره دا شوله چې موږ تاسو وړاندې کله هم د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نامه مبارکه واغستلی شي نو په کار دی چې موږ په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې خامخا درود ویو. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ومن صلى علی کم کس چې په ما باندې یو پر درود راولېږي یو پر درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم دا یو درود شولو صلی الله علیه وسلم دا یو درود شولو صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم دا بل درود شولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم کس چې په ما باندې یو پر درود وایي الله جل جلاله دا انسان باندې لس رحمتونه نازل کی یو پر درود ولو باندې لس رحمتونه نازلېږي. او په یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم کس ما باندې یو پر درود راولېږي دا یو پر درود فضیلت او برکت ده چې الله تبارک وتعالى په دې باندې لس رحمتونه نازل کی لس وی ګناهونه معاف کی او لس درجه په جنت کې بلند بلا مقام ورکړي. او زما عزتمند موږ تاسو لږ سوچ غور وکړو چې موږ په روزانه بنیاد باندې څو پیری درود یې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې موږ ځان لا څومره ګناهونه معاف کوو موږ ځان لا په جنت کې څومره درجه بلند کوو. یو ورځ یو بیان مې اوریدلو غالبا د مولانا بجلیګر سے بیان ډېر وخت شولو ناغه خبره کوله چونکه مونږ زیاتره خلک د جمعه ته چې کوم راځي مونږ په علاقہ کې زیاتره کم خلک دي غریب خلک دي مالدار خلکو په نسبت باندې غریبان زیات دي. مولانا بجلیګر رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایل وای ډېر بد نصیب غریب هغه غریب دي چې هغه په دنیا کې هم غریب وي او بیا په آخرت کې جهنم لمم لاړ شي چې په دنیا کې هم غربت تیر کی او بیا ځکه په آخرت کې هم جهنم لاړ شي دنه بد نصیب انسان بل نه وي. زما عزتمند ټیک د غریبي خاصم را باندې راغلی دا هغه خپل آخرت خو ځان لپاره صحیح کو هغه جنت کې خپل ځان لپاره درجه بلندې دوه لپاره خو کوشش او مهنت وکړو اوس هغه جنت کې درجه په څه خبره باندې بلند کیږي. نو یو حدیث مبارک تاسو دا اوریدلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک ما باندې درود راولږي نو لس درجه په جنت کې د تعالی مقام ملاويږي. وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې شولو وی دومره وګدا سجده وکړه دومره وګدا سجده وکړه عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما ګمان داسې وشولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه روح مبارک تله وفات شوی دومره وګدا سجده وکړه. مثلا څومره وګدا سجده چې بل کس دا ګمان وکړي چې راکات سره وفات شوی نو چې کله سجده نه راوچات شولو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خدوم راوګه سجده وکړه چې ما دا ګمان راغلو چې تاسو نه روح قبض شوی دی وای نه دیوم چې ما خو سواله وای دومره وګه سجده وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وای حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دا خبره وکړه چې الله پاک فرمایي چې کم کس پتا باندې درود راولږي نو زه په آکاش باندې لس رحمتونه نازلوم نو ما په دا خوشاله کې الله پاک ته شکر سجده ادا کړله چې په ما باندې څوک درود ولګي نو په هغه باندې الله لس رحمتونه نازلوي دې پر چې کوم نه ما الله شکریا ادا کړل او دومره د سجده مې وکړه کومه خبره پاره دې خبره پاره چې ما په امت باندې لس رحمتونه الله پاک طرف نه نازلېږي. او بل زما عزت نو یو اهمه خبره مونږ چې کله مې جمعه بیان کوو دا یو آیات مبارک یو ان الله وملائکته یصلون علی النبی دا آیات مبارک ترجمه دا چې بشک الله جل جلاله او الله پاک چې کوم ملائکه دي هغه په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود و سلام لګي. نو ګوره دا کې دوه خبرې دي ټول نه پلانې خبره دا زما عزتمندو چې ګوره موږ تاسو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود لګو نو دا کې زموږ خیر او برکت که موږ درود و سلام نه لګو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته موږ درود و سلام هیڅ حاجت نشته وي
ځکه چې الله او الله ملائکه به باندې درود یې نو بس موږ درود سره ضرورت شته مې ته یو خبره ځایمه خبره زما عزت مندو ګور الله تبارک وتعالى قران کې فرمایي ان الله وملائکته بشک الله او الله ملائکه درود لګي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا درود شریف دم روچات عمل دی چې الله او الله ملائکه یې هم کوي موږ څومره عبادتونه من صرف موږ یې کوو الله پاک منځونه نه کوي روزه وکم موږ لپاره الله پر دا خبره نشته دا شان دي حج موږ کوو الله پاک حجونه نه کوي عبادتونه مونږ کوو واحد عبادت درود د عبادت ته چې الله پاک یې جزې په خپل باندې علما ملائکه په نبی عليه السلام باندې درود و سلام لګي اے هغه خلکو چې ایمان امرول تاسو په نبی عليه السلام باندې درود و سلام ولګي درود و سلام ډېر زیات برکات دي په یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه پښتنه کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام خو مونږ زده مونږ ته مجلس لاره شو نو مونږ سلام وکړو السلام علیکم یا رسول الله خو لیکن درود مونږ له طریقه نه زده مونږ ته طریقه وخایي چې مونږ درود او سلام په کومه طریقه باندې ولګو چې الله حکم کړی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درود ابراهیمی وخایلو و تاسو په ما باندې کله درود او سلام لګو نو تاسو دغه درود او سلام وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وخیل او څو خبره درود متعلق تکو په حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې په هغه کائناتو کې په هغه عظمت کې الله پاک ملائکه خوري کړی دي کم کس چې په ما باندې درود وي نو دغه ملائکه دغه درود راوړي او ماته بیانوي چې د پلانکای د پلانکیز وی تعالی تحفه درود راولګنه ګوره څومره خوشاله خبره ده چې دغه ملائکه په دنیا کې ګرځي او موږ دلته درود وایو اوس موږ دلته په جام کې سره کمر کې په غونډي کې درود ویلو او ملائکه راغله هغه درود یې د ځنه یوړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه مبارکه ته ورسېدله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا خو پلانکی کاس د پلانکیز وی پتا باندې درود او سلام را لګل څومره خوشاله خبره چې موږ نماز دا واغستل شي ملائکه او ته موږ نماز واخلي چې دا پلانکی کاس پتا باندې درود او سلام را ولګل نو وځي او سړی خپل خو خلا چې څومره درود او سلام یې ایوریج سل پر یې 200 پر یې 300 پر یې علما فرمایي کم از کم 300 پر درود شریف ورس کې خامخه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وي که درود ابراهیمی ویل شي خو ډیره خبره که درود ابراهیمی نشي ویلای نو ټول آسان درود ته وخایم ټول آسان صلی الله علیه وسلم خا درود متعلق یو بل خبره اهمیت کوم موږ بعض مرګري د ناشتي موږ چې کله جمعه ورځ باندې تعلیم کوي نو ګور از دا کړه په نیت ته وخایم امانم غلطي کیږي ما ته مو خایو تاسو ته مو خایو موږ ډیر مرګري چې کله تعلیم کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هیڅ شی نشول دا الټا ګناګاری کې په باندې غلط وی دا په مزای یا په مینا محبت سره وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم پورا وی چې څومره خپل وی ته اجر او ثواب ملاويږي صلی الله علیه وسلم هیڅ شی نشول الټا به ګناګار شول یو دویمه مسله وو کم کس چې لیکل کوي سټوډنټان وی اکثر یا استادان په سکول کې ناغه چې په بورډ باندې لیکل کوي کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نام راشي نو حضرت محمد پاس په وړو کې سواد واچي یا بعض خلک سواد لام عین میم لګي چې کنه صلی الله علیه وسلم علما فرمایي دغه ټول جګم د جایز نه دي یوم جایز نه ده او بل خبره زمای عزتمند چې یو سړی په بورډ باندې یا وړ کې په کاپي کې دومره ډیر لیکل کول شي دوه پانی درې پانی لیکل شي نو که په هغه دوه پانی کې نبی عليه السلام نامه لاس پر راغله لاس پر درود ولیکا او فائدې علما فرمایي تر کما پورې چې دا درود لیکل شوی وي اوس مثال خبره تا کوم چې ما کومه کاپیان وي او ما کوم سکول دا ور دی ما سکول دا ور تقریبا 1500 کالو زیات وخت شول چې پرې ښه 1400 کال وشول او ما په کاپي کې صلی الله علیه وسلم لیکلی وي نو کاپي خو پراته وي وسترګما پورې چې په کاپي کې د صلی الله علیه وسلم لیکل شوی تا پر ملائکه د مغفرت دعاګانې کوي رحمت دعاګانې کوي
څومره خوشاله خبره چې زه او ځای کې یو کاپی کې صلی الله علیه وسلم باندې کلی تر کومه پورې چې هغه موجود وي زما پر ملایکه دعاګانې غواړي. نو کوشش وکړو پورا وی درود لیکو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پورا درود یې خبره ډېرې یو څو مختصره تا کوم. بعض انسان لا غوسه راشي علماء کرام لیکلي وي د غوسه په ټیم کې درود یا الله تبارک وتعالى وتا دغه غوسه په باندې سړوي. تکلیف پریشانی باندې راغلي وي تکلیف پریشانی په وخت کې درود یا الله تبارک وتعالى وتا تکلیف او پریشانی آسانوي. بیماری باندې راغلی دا د بیماری په وخت کې درود یا الله تبارک وتعالى په بیماری باندې صبر امر کوي او په بیماری باندې الله تبارک وتعالى اجر امر کوي والا په ګل بیماری په صحت باندې بدلوي. نور ډېر زیات فائدې رزق مسله وي ته درود یا الله تبارک وتعالى په رزق کې برکت راولي. او ټول نغټه خبره ده چې کم کس درود په کثرت سره وي د قیامت په ورځ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت حقدار ګرځي. څومره خوشاله خبره چې قیامت پر ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ سفارش د الله په دربار کې وکړي. نو کوشش وکړو چې کم سے کم او بیخي کم سے کم چې سل پرې خو خامخا درود یو چې څومره ډېر ویل شي نو ته ډېره فائدہ وي. الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول په لګو خبرو دي عمل کړو.